الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. صدق الله العظيم. درود شريف واي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم سامعین کرام، د محرم الحرام مبارک میاشتا. محرم مانا هم دا حرمت والا میاش، برکت والا میاش. ټولې میاشتې الله پیدا کړي دي او هغه وخت پیدا کړي چې کله د ازمکه اسمانونه پیدا کول، د انسان د پیدایش نه مخکې دا کائنات پیدا شوه او د میاشتو دا نظام پیدا شوه دی. قرآن کې خپل تذکرہ راځي. الله وی عدت الشهور، د دې میاشتو د اشمار، یوم خلق السماوات والارض، هغه ورځ ما مقرر کړو چې ځمکې اسمانونه مې پیدا کول. منها 4 حرم، سلور میاشتې مې پکې برکتی پیدا کړي دي. سلور میاشتو کې دا 3 میاشتې پر لپسې دي. یو دا محرم میاش، یو د دین وروسته د ذی الحجې د حج والا میاش، یو د حج نه وروسته میاش. یعنی یو د غټ اختر نه مخکې میاش او یو د غټ اختر میاش نه وروسته میاش. دا 3 میاشتې مسلسل دي. او یو برکتی میاش د رجب د بزرګ میاش چې موږ او تاسو ورته وایو. دا سلور میاشتو کې الله برکت د هغه وخت نه ایښی دی چې کله انسان پیدا شوی هم نه و. دا د برکت میاشت چې الله مقرر کړي دي. او دی برکتی میاشت کې به بعض واقعات هم د برکت والا شوي دي، خو دا واقعات وروسته شوي. برکت په دې میاشت کې مخکې نه پروت. مثلا په دې میاشت کې د موسی علیه السلام واقعه شوې ده. الله د موسی علیه السلام قوم ته نجات ورکړی دی د فرعون نه. نو هغوی بیا د دې میاشتې په 10 تاریخ هغوی ته دا نجات میلاو شوی. نو هغوی بیا په 10 تاریخ باندې روژه ونیوله. عاشوره ویل کېږي د محرم 10مې ورځ ته. او د قرنګي په دې میاشت کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته شهادت میلاو شوی دی. دا شان په دې میاشت کې حسین رضی الله تعالی عنہ ته شهادت میلاو شوی دی. خو دا ټول واقعات د دې میاشتو کې وروسته شوي دي. برکت پکې الله مخکې ایښی. نو دا ټول واقعات چې په دې کې وشو، دا واقعاتو سره برکتی شو. دا نه چې د دې د وجې نه دې میاشت ته برکت میلاو شو. ځکه د موسی علیه السلام د واقعه نه مخکې دا میاشت الله برکتی پیدا کړې وه. الله وی هغه وخت مې برکتی پیدا کړي چې ځمکې اسمان مې جوړو. نو دغه شان بیا پکې وروسته په 61 هجری کې یو 80مه هجری کې د حسین رضی الله تعالی عنہ واقعه شوې ده. نو محرم ته برکت د موسی علیه السلام د وجې نه دی میلاو شوی، حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د وجې نه دی میلاو شوی، حسین رضی الله تعالی عنہ د وجې نه دی میلاو شوی، بلکې دا د مخکې نه برکتی وه. دا واقعات چې په دې کې وشو، نو دې واقعاتو ته پکې برکت میلاو شو. دوی پکې نور هم درجه اوچته شوه. لکه یو انسان ښه سړی مړ شي، د جمعې په شپه مړ شي، خلک یې لکه ډېر برکتي سړی و، الله وله د برکت شپه ورکړه. نو دغه شان دې ټولو صحابو ته او دغه پیغمبرانو ته او دغه خلکو ته چې کوم واقعات په دې ورځ کې شوي دي، لکه آدم علیه السلام راکوز شوی دی، ابراهیم علیه السلام
لا الله رب العزت پکې برکت ورکړي د اور نه بچ کړي دا ټول په دې برکت میاشت کې شوي دي نو دا واقعیت د برکت والا ځکه ګڼل کېږي. اوس عزتمندو زمون خلک غلطي کوي صرف د حسین رضی الله تعالی عنہ ته د دې میاشت نسبت کوي حالانکه الله قرآن کې وایي چې دا مخکې نه ما برکتی پیدا کړې ده. ها د حسین رضی الله تعالی عنہ واقعا کربلا په دې کې وشوه نو هغه واقعا نورم برکتی شوه ځکه هغه په برکتی شپو کې وشوه. نو یو دا مسله ستاسو ذهن کې رااله چې محرم ته برکت د الله د وجې نه مخکې میلاو شوی او به احادیثو کې نبی علیه الصلاۃ والسلام د دې فضیلتونه بیان کړي دي هغه هم د حسین رضی الله تعالی عنہ نه مخکې دا فضیلتونه بیان کړي. اوس محرم برکتی میاشت وه دې سره یو څو مسلې تړلي د هغې خیال ساتل پکار دي. محرم اسلامي میاشت ړومبنۍ میاشت ده پهله میاشت ده پهلنۍ میاشت ده زمونږ اسلامي کال د دې نه بدلیږي د دې خلکو ته پته نشته. یو مسله دا ده آیا د اسلامي کال د اسلامي میاشتې مبارکبادي ورکول صحیح دي که نه؟ مبارکبادي در اصل یو دعا ده یو سړي ته دعا کول دي الله رب العزت دا کال ستا برکتی کی یا دا میاشت ستا دپاره برکتی شي. مبارک منه الله دې په دې کې تا ته برکت واچي او دعا کول جایز دي. دعا انسان هر ټیم کولی شي هر چاته کولی شي د دې لپاره ټیم نه دی معلوم خاص ټیم کې به خاص فضیلت ورله نه مني سنت طریقه به نه ګڼي نور برکت دعا کولی شي. ځکه روایتو کې راځي چې ته کله میاشت ووینې نه وي نو ته دعا ووایه اللهم اهله بالیمن والایمان والسلامة والاسلام خدای پاک مال دا میاشت د برکت وګرځي. پښتو کې ویلی شي اردو کې ویلی شي انګریزي کې ویلی شي نو دې وجې نه که چا میاشت ولیدله بل ته وایي الله دې تا ته دا مبارک کي دا ویلی شي. نو دغه رنګې کال چې کله نوی کېږي هم میاشت نوی کېږي ځکه کال میاشتو سره تعلق لري نو چې میاشت نوی شوه کال نوی شو. نو دې وجې نه انسان یو بل ته مبارکبادي ورکولی شي د دې غرض باندې چې زما دعا یا د دعا د چا په حق کې قبول شي او دا مخکې کال د ده لپاره د برکت وګرځي. نو عزتمندو خلک د انګریزي کالونو مبارکي ورکوي د دې کال څوک نه ورکوي. کوم چې عیسی علیه صلات وسلام نه شروع شوي د هغې مبارکبادي خلک وایي کنګریچولیشن او مبارکباد او نیو ایر نایټ او نیو ایر مبارک او کنګریټ وغیره مختلف الفاظو سره چې کوم محمد رسول الله د هجرت نه شروع شوی د هغې څوک مبارکبادي نه ورکوي. اوس الحمدلله خلکو ته پته ولګېدله چې هلکه اسلامي کال خو د دې نه شروع کېږي داسې نه چې هغه بل غیر اسلامي دی خو هغه ابتدا چونکې د عیسایانو کړې ده نور حساب کتاب انسان د هغې مطابق هم کولی شي د دې مطابق هم او په هغه میاشت کې او په دې میاشت کې لږ فرق دی. هغې ته شمسي کال هم وایي او دغه رنګې عیسوي کال هم ورته وایي او دغه هم 12 میاشتې دی دا هم 12 میاشتې دی خو لږ فرق پکې دا دی چې اسلامي کال 11 ورځې او 11 ګنټې د دغې نه وړوکی مثلا هغه 365 دي نو دا 354 355 دي د دې نه مخکې اسلامي کال ختم شوی. دې وجې نه تاسو ګورئ روژې حج او دا څومره اسلامي اعمال دي دا بدلیږي کله ګرمۍ کې راځي او کله سردۍ کې راځي او دغه شمسي کالونه او جنوري فروری والا کال نه بدلیږي بس جولای کې بس همدغه ګرمي او دسمبر او جنوري کې همدغه یخني هغه نه بدلیږي او دا اسلامي کالونه بدلیږي ځکه دا عبادتو سره تعلق لري او عبادت الله رب العزت خپلو بندګانو له په هره میاشت کې د هغې توفیق ورکوي نو هغه سره بدلیږي. چې کله 30 کاله د شمس پوره شي دا جنوري کالونو والا نو یو 30 کاله د هجري پوره شي 30 کاله پس د یو کال فرق راځي او هر کال کې د 11 ورځو او د 11 یا د 20 ګنټو فرق راځي نو دا دغه شان جبه کېږي. نو دې طریقې سره د بعضې فرقونو باندې ځان پویول پکار دي. بعضې سادهګان کسانی خلک چې تپوس یو صحافي د بل نه کړی دی یو هلک د بل نه تپوس کړی وایي 14 اګست کله وي او کومه میاشت کې راځي هغه ورته کله جون کې راځي او کله جولای کې راځي وایي 14 اګست کله جون کې راځي او کله جولای حالانکه 14 اګست نه بدلیږي اګست والا میاشت نه بدلیږي اګست جنوري فروری دي کې بدلون نه راځي اګست هر کال هم د اګست دي ها اسلامي بدلیږي داسې ویلی شي چې روژه به کومه میاشت کې راځي نو اسلامي لحاظ سره رمضان نو کله ګرمۍ کې کله سردۍ
البته دا سړی ویلی سي نو دې طریقې سره ځان نه سادهګان به نه جوړوئ. اسلامي میاشتو کې عبادتونه بدلیږي او دغه اګست مګست دغه نه بدلیږي. نو یو دا مسله شوه، مبارکبادي ورکول جایز دي، ښه خبره ده. یو بل ته انسان دعاګانې وایي، څه نه څه خو اسلامي هغه تشخص به حال وي که خلکو ته خو یاد وي چې میاشت مې کمه شوه، قبر ته ورنږدې شوم او د دومره کالو شوم او دا شان چې کوم دی څه مې کړي څه مې نه دي کړي. نو لږ سوچ کې انسان پرېږدي چې کله کال تیر شي او بل ورته وایي هلکه کال تیر شو او الله تعالی برکتي کړي، انسان ته پته ولګېږي چې بھئی تیر کال مې ضایع کړی دی. دویمه خبره عزتمندو دې سره د روژې متعلق ده. محرم کې روژې نیول، محرم ټوله برکتي میاشت ده، په هره ورځ باندې انسان روژې نیولی شي. دا 10 یو کم 10 ورځو کې چې په کومه ورځ روژې نیسي د نورو میاشتو په نسبت به تا ته زیات ثواب ملوي، ځکه دا کې قرآن کې راغلي چې دا ډېر برکتي میاشت دی، نو دې کې به ثواب زیات وي. چې بل میاشت کې سفر کې روژې نیسي او محرم کې، نو د محرم ثواب به یې زیات وي، ځکه دا ډېر برکت والا میاشت دی او په هره ورځ روژې نیولی شي. خو د 10 محرم روژې د عاشوري روژې خاص فضیلت راغلی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان کړي وی په دې باندې د یو کال تیر شوي ګناهونه معاف کیږي. نو دی وجه نه انسان که د محرم میاشت دا روژه نیسي، د عاشوره روژه هر کال یې نیسي، نو د کال ګناهونه معاف کی. نو زه چې مري نو صغیره ګناهونه بیا ټول معافي. خدا یاد لرل پکار دي، کبیره ګناهونه بغیر د توبې نه معاف کیږي، هغه په روژو او په منځونو نه معاف کیږي. کبیره ګناهونه، لوی ګناهونه هغه په توبې معاف کیږي، هغه پر باقاعده توبه وباسي. نو زه سره د محرم په ورځ باندې روژه ونیسي او توبه مو سره وباسي، نو په هغې به الله واړه ګناهونه معاف کړي، په توبې به غټ ګناهونه معاف کړي. او چې د چا حق یې والي د هغې اراده وکړي چې دا حق به ورکوم، نو دا یاد پردی حق په روژه نه معاف کیږي، پردی حق په مونځ نه معاف کیږي، پردی حق په حج نه معاف کیږي. د هغې به د ادایګي اراده کې نو الله به درته معاف کیږي. بیا یو روژه نیول یا 2 روژې یا 3 روژې، نو مارته دا میاشت ټوله برکتي ده. خو 10 محرم نبی اسلام روژه نیولې وه، خو بیا ورته صحابه وویل چې دا خو یهودیان هم کوي او تاسو یې د دې مخالفت کوئ. وایي زه تمنا یې وکړه که زه چېرته ژوندی وم نو زه به بل کال 2 روژې نیسم. نو دې وجې نه علما وایي پیغمبر تمنا کړې ده او اراده یې کړې ده، نو 2 روژې نیول بهتر دي. نو د 10 نه یو روژه یا مخکې که یا وروسته. زمونږ د ملک اعتبار سره جمعرات ورځ د دې 2021 کال د محرم 10 تاریخ جوړیږي، د جمعرات ورځ. نو یا د بود جمعرات روژه ونیسه یا د جمعرات او د جمعې ونیسه. چې کوم کسان بهر ملکونو کې دي، امارات کې دي، سعودي کې دي، نو د هغوی اکثر عموما یو ورځ مخکې وي، هلته یو ورځ مخکې میاشت ښکاره کېږي، ځکه هغه ملکونه خط استوا ته نږدې دي، نو د هغوی خپل حساب کتاب. نو هلته که څوک نشي نو د بود ورځ د چهارشنبې ورځ 10 محرم جوړیږي. نو دې وجې نه هلته بیا څوک که روژه نیسي نو د منګل او د بود د چهارشنبې ورځ او یو ورځ مخکې د منګل ورځ په دغه ورځ د روژه ونیسي. او 3 روژې ډېره بهتره ده که یو انسان د منګل د بود جمعرات یا دلته اعتبار سره د بود جمعرات او د جمعې روژه ونیسي، هغه ډېره بهتره ده. او که 2 نیولی شي ورپسې دغه بهتره ده. که څوک بالکل نشي نیولی او کمزوری دی، وایي چې دا یو برکت حاصلوم، صرف د 10 محرم د جمعرات روژه ونیسي او بار ملکونو کې د بود روژه ونیسي، نو هم به دته ثواب میلو شي او تیر شوي یو کال ګناهونه به معاف شي. نو محرم کې روژې نیول زیات ثواب لري. پیغمبر نه دا خبره راغله، پکار دی څوک پیغمبر سره محبت کوي یا حسین رضی الله تعالی عنہ سره مینه کوي، نو حسین رضی الله تعالی عنہ هم روژه نیولې وه. نو پکار دا دی او خلک به دې ورځ شربتونه تقسیموي، رنګ برنګي شربتونه تقسیموي. هلکه حسین رضی الله تعالی عنہ په دې ورځ روژه نیولې وه او د حسین رضی الله تعالی عنہ نیکه آقای نامدار محمد رسول الله رضی الله صلی الله علیه وسلم به روژه نیولې وه او امت ته هم د څه تلقین کړی، د روژې نیولو تلقین یې کړی. نو دې وجې نه روژه نیول پکار. دا نور اسې رسمونه دي ښه، او روژه نیول عبادت دی او د محرم د ټولو نه لوی عبادت روژه نیول دي. الله رب العزت موږ او تاسو ته د روژې نیولو توفیق راکړي. د ګرمۍ روژه د ډېر ثواب لري.
او مینه محبت هم په دې کې ظاهري چې انسان په سخته کې چا سره مدد وکړي. الله سره څوک مدد نشي کولی، خو د الله حکم چې وماني الله خوشحالي کی. ان تنصر الله ینصرکم، چې د الله څوک خبره مني الله یې مدد کوي. بعضې خلکو روایات د ځان نه بیان کړي دي چې څوک دا روژه ونیسي د محرم د عاشورې روژه، نو د شپېتو کالو د مونځ او د شپېتو کالو د روژو د کلونو ثواب ورته میلاویږي. نه، داسې خبره نشته. بس یو کال راغلی چې یو کال ګناهونه ورسره معاف کېږي. نفلی عبادتونه به د فرضي عبادتونو نه ثواب زیاتې نه، ځکه چې دوی د شپېتو کالو د عبادت ثواب میلاویږي، نو دا خو د فرض نو نه نفل اعلی کو. او څوک وایي د 10,000 کالو د فرشتو د عبادت ثواب میلاویږي. نه، داسې خبرې نشته. او څوک وایي د 1000 حجونو د عمرو ثواب میلاویږي. نه، دومره مبالغه نه دي کول پکار. بس خلک به همدغه یو روجي ته بیا کیني، نورې به نه نیسي. نو دا یو مسله شو. بله یو مسله د عزتمندو د محرم سره متعلق، وایي محرم کې نکاح کول جایز دي که جایز نه دي؟ دا تپوس کوي خلک. نو تپوس کوي خلک چې محرم کې نکاح کول صحیح دي که نه دي؟ نو دا یاد لري عزتمندو محرم برکتي میاشت قرآن کې راغلی دي او په احادیثو کې راغلی، او هر هغه میاشت او هغه ورځ چې هغه برکتي وي په هغې باندې عبادت کول زیات ثواب لري په نسبت د بل. لکه د جمعې په ورځ باندې چې عرفه راشي خلک ورته حاجي اکبر وایي. حاجي اکبر معنی زیات ثوابي ورځ، دو برکتونه جمع شو، یو عرفه او بل جمعه. دا هغه عرفه ثواب سره زیات شي. د قشان یو انسان دی مثلا په حج کې مړ شو، خلک وایي څومره مبارک سړی و، خدای وله په حج کې مرګ ورکو او د احرام په حالت کې مرګ ورکو، نو دې سره د هغه انسان ثواب زیاتیږي. او دا شان د جمعې په شپه باندې کم سړی مړ شي، خلک وایي څومره برکتي و، الله ولې د جمعې شپه یا د جمعې ورځ ورکړه، نو دې سره هغه برکت زیاتي. د قرنګ وادم دو قسمه دی او نکاح دو قسمه ده. یو سړی د برکت په میاشت کې نکاح وکړي نو د هغې به زیات ثوابي، او چې کومې په عام میاشت کې وکړي د هغې به کم ثوابي. نو د محرم په میاشت کې واده کول زیات ثواب لري. که یو انسان وایي چې د حسین رضی الله تعالی عنه واقعه شوې ده، نو د حسین رضی الله تعالی عنه واقعه خو شهادت واقعه ده او شهادت اعلی عمل دی، نو په دې کې خو یو قسم لا دا ویل پکار دي چې نورم برکت زیات شو، ځکه شهادت د برکت سبب دی که د برکت د غیر برکت د برکت سبب دی. ځکه ډېر مونځونه تا ده د شهادت مرتبې ته نه رسوي، ډېر روجې تا د شهادت مرتبې ته نه رسوي، او ډېر حجونه تا د شهادت مرتبې ته نه رسوي، ځکه شهادت ډېره لویه مرتبه ده. د الله لپاره وینه ورکول او د الله په لار کې شهید کېدل. نو د دې وجې نه محرم میاشت خو نورم برکتي شوه. نو دې وجې نه په دې کې چې کوم انسان نکاح کوي هغه زیات ثواب لري، او د هغه په آینده نسل کې او د هغه په ژوند باندې به د دې ډېر اثرات او دوررس نتایج مرتب کېږي. ځکه برکتي وخت کې کیارو یو سړی بار نکاح وتړي، یو سړی جومات کې نکاح وتړي، د دې ثواب زیات دی که نه؟ یو سړی تلاوت وکړي بار، یو سړی په جومات کې او په مونځ کې تلاوت وکړي، د دې ثواب زیات دی که نه؟ دقه شان په محرم کې نکاح تړل زیات ثواب لري. او د یو روایت مطابق سیرت مصطفی کې مولانا ادریس کاندیلی رحمت الله علیه لیکلي چې د فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها او د علی مرتضی رضی الله تعالی عنہ نکاح هم په محرم کې شوی و، نو هغوی هم نکاحونه په دې کې کړي. نو دی وجې نه عزتمندو دا د عوامو خبره ده. وایي محرم کې به نکاح نه تړي، ولې؟ وایي دې کې د کربلا واقعه شوې ده. د کربلا واقعه د وجې نه خو د صحابو او د نبی علیه السلام د نسو مقام نور هم اوچت شوی دی. د یو سړي نیکه مړ شي یا پلار یې مړ شي، 3 ورځې خلک سوګ وکړي او ښځې 4 میاشتې 10 ورځې عدت وکړي، په د هغې نه پس بیا ودونه خلک شروع کړي که نه. بیا خو څوک داسې نه وایي چې د اتوار په ورځ زما پلار مړ شوی نو موږ د اتوار په ورځ واده نه کوو، څوک هم داسې نه وایي. بلکې خلک ورته وایي زر زر خوشحالي راولئ چې هغه غم د نه ختم شي.
او مسلمان قومونه په شهادتونو باندې فخر کوي. شهادت د دوی د پاره د سر تاج دی. چې کوم قوم کې شهیدان یې هغه فخر کوي زمون قوم کې شهیدان تیر شوي دي. د دې وجې نه عزتمندو په دې میاشت کې نکاح کول بالکل درست دي. ښه یو بل مسله د عزتمندو دې میاشت سره تعلق لري. د هغې د انګریزۍ میاشت سره تعلق دی. 14 اگست هم را روان دی. غالبا سبا 14 اگست دی. زمونږ د پښتانه ورته 14 اگست وایي. 14 اگست مطلب د 14 غزونو په شان یوګد کی او یا دغه رنګ 14 کارونه پکې کوي. 14 اگست مونږ ته څه پیغام راکوي او 14 اگست باندې څه کول پکار دي. نو 14 اگست داسې څه ورځ ده چې د نبي علیه السلام وخت کې تېره شوې وه چې سړی وایي پلانې عمل پې کول پکار دي ځکه دا وروسته شوي دي 1947. خو موږ ته پکې یو خوشحالي میلاو شوې وه د ملک د یو آزاد ملک او د یو خودمختاره ملک او د یو ښایسته سیمې او د یو ښایسته ملک موږ او تاسو ته الله رب سعادت نصیب کړی. پردي ملکونو کې چې کوم خلک تېري دا وخت تېري د هغې نه تپوس وکړه د غلامۍ وخي. یقینو که ته سعودي ته لاړ شه سعودي عرب اسلامي ملک دی خو یو پاکستانی چې هلته لاړ شي د غلامۍ ژوند تېروي. یو افغانی چې هلته لاړ شي د افغانستان هغه هلته د غلامۍ ژوند تېروي. او دا سعودي عرب والا دا کفیلان او دا عربیان دا ورسره د غلامانو په شان سلوک کوي. وجه یې څه ده؟ زموږ ملک نه دی. او دا شان عزتمندو د پاکستان نه جدا ملک دی او پاکستان کې راشه یو چرسی یو پوډري یو وړوکی ماشوم یو آزادانه او یو آزاد وخت تېری. علما پکې آزاد، مدرسې پکې آزاد، تبلیغ پکې آزاد. آزاد دید ازادي دي ته ویل کېږي. الحمدلله یو آزاد ملک. غریب نه غریب سړی پاکستان کې وخت تېرولی شي، مالدار نه مالدار وخت تېرولی شي. نو واقعي ازادي زمونږ دپاره یو لوی د خوشحالۍ پیغام دی. خو خوشحالي ورکوونکی ذات څوک دی؟ الله. دا ملک پاکستان موږ له چا راکړی دی؟ الله. دا ټول ملک د الله دی او دا ټول دنیا د الله ده او بیا موږ له پکې دا خاص قطعه او دا خاص حصه خصوصي طور سره راکړی. نو دلته موږ د سعودي عرب والا نه زیات خوشحالي ځکه سعودي عرب کې څوک تبلیغ نشي کولی. سعودي عرب کې څوک داسې پرایویټ مدرسه نشي جوړولی. سعودي عرب کې مولا داسې بیان نشي کولی لکه پاکستان کې شي کوي. سعودي عرب کې ته 14 اگست نشي مناولی. نو دې وجې نه دلته ډېر ازادي ده موږ ته په نسبت د نورو ملکونو باندې. خو عزتمندو دا یو ضروري خبره ده چې ازادي ورکوونکی ذات الله دی. نو دې وجې نه د ټولو نه زیات به د الله رب العزت خیال ساتي چې په 14 اگست کې د الله رب العزت د احکاماتو مخالفت نشي او هغه د خپل لاندې نشي. د دې ډېر خیال ساتي. نو د دې وجې نه د 14 اگست په ورځ باندې 2 رکعاته نفل لمونځ کول پکار دي چې یا الله ستا ډېره شکریه ادا کوو تا موږ له د ازادۍ آزاد ملک را کړی دی. عزتمندو په دې باندې خلکو وینې توی شوي. لاړ شه تپوس وکړه د هغه پلارانو نیکانو نه دې تپوس وکړه چې کله هغوی د هندوستان نه راتلل او په لاره باندې د ډېرو ښځو عزتونه او آبرو او حرمتونه تار تار شوي دي او د ډېرو خلکو شملې په هغه ورځ په خاولو کې ککړې شوي دي او د ډېرو خلکو نه چا نه بچي پاتې شوي د چا نه پلاران پاتې شوي او څوک په لاره باندې په راتللو په دې حالت کې مړه شوي دي. ازادي عزتمندو داسې نه ده راغلی. دا د وینو په لختو او په نیرونو کې راغلی ده او دې کې د چا لاسونه مات شوي د چا خپې ماتې شوي د چا پکې بچي مړه شوي دي چا پکې پلاران مړه شوي دي. نو دا یو قسم له د سوګ ورځ هم ده د غم ورځ هم ده او یو قسم له د خوشحالۍ ورځ هم ده. نو دې وجې نه دې کې به لږ سوګ هم کې چې دا ورځ ته رایاد شي نو ځان باندې به لږ غم راولي چې اوهو زموږ اسلافو باندې ډېر غمونه تیر شوي. د دې ازادۍ ورځ مخکې د جنګ ازادي ورځ تېره شوې ده. 2 لاکه مسلمانان په هغې کې ذبح شوي دي. 54,000 پکې مولیان حلال شوي دي.
نو عزتمندو که په دې ورځ موږ باندې د الله مخالفت کوو یا مثلا صرف ډرامې کوو او صرف تنبلونه وو او صرف پونګي وو او صرف چغې او سورې وو نو دا موږ د هغه خلکو هغه وینو سره بې وفایي کوو 2 رکعاته مونځ وکړه او هغه شهیدانو په نوم باندې وبخه او یا الله موږ ته مخکې خیر پېښ کړي راتلونکي ژوند هم آسان کړي او په دغه ورځ باندې خصوصي درود شریف ذکر ویل پکار دي او روژه نیول پکار دي دا کارونه کول پکار دي او دا شان عزتمندو شی روزي له پکې تک پکار دي شب جمعې له پکې کوي نو هغه شب اتوار له پکې تک پکار دي دا کارونه په دې باندې کول پکار دي 2 ملکونه د الله په نوم باندې جوړ شوي دا یو لوی د سعادت خبره ده یو د مدینی ریاست چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام جوړو هغه د اسلام په نوم باندې دویم پاکستان د اسلام په نوم باندې جوړ شوی چې کله جوړېدو نو ټول عوام و مولیانو به یک آواز سره دا ویل پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دا آواز لګېدلو یعنی موږ د لا اله الا الله دپاره یعنی هندوستان کې هم مسلمانانو اوس هم هندوستان کې مسلمانان شته ډېر مسلمانان دي د هغوی ژوند د پاکستان د مسلمانانو نښه دی خو پاکستان چې جوړېدو نو داسې د ازادۍ بیله ځای جوړېدو چې موږ سره پکې د هندوانو حصه نه موږ سره پکې د انګریزانو حصه نه خاص د مسلمانانو په نوم باندې جوړ شوی د کلمې په نوم باندې او یا 2 ملکونه عزتمندو په نظریې باندې جوړ شوي یو اسرائیل او یو پاکستان اسرائیل د کفر په بنیاد باندې او د کفر په نوم باندې جوړ شوی او پاکستان د اسلام په نظریه باندې جوړ شوی بعض الکان عزتمندو په دې کې شپیلی وای او موټر سایکل له سلنسري کولاو کړي او دا شان عزتمندو پونګي پیدا کړي غټ پونګي وای امیر صاحب هم زوی له پونګي اغسته لري اجي صاحب هم زوی له پونګي اغسته او بعضي اجیان او قاریان هغه سره د ګیرو نه غټ غټ پونګي راغستی ګیره د پونګي نه غټي او دا شان عزتمندو بعضي شملور کسان او بعضي ډېر خخ خلک هغه لګي داسې کارونه کوي پونګي سره څه کېږي عزتمندو پونګي خو چې څوک وي دا خو داسې د ټیز او د پوسکۍ په شان اوازي او بهادر قومونه ټیزونه نه اچوي بهادر قوم د نعره تکبیر اوازونه بلندوي بهادر قوم د الله اکبر صداګانې بلندوي تاسو ګورئ د فوج اوازونه اوي نعره تکبیر الله اکبر زمونږ فوج هم دا آواز کوي زمونږ علما هم دا آواز کوي زمونږ پیغمبر صحابه هم دا آوازونه کړي پونګي نه دیوال پکار تکلیف ته عزتمند سلنسري نه دی کولاول پکار غلط ځینو کې گاډي نه دی پارکینګ کول پکار دا ټول عزتمندو د ګناه خبرې دي او دې سره انسان ګناهګاری نو دا نه دی کول پکار عزتمندو د دې نه ځان ساتل پکار خپل بچی د دې نه منې کوي څوک د بلډ پریشر بیمار دی څوک د شوګر بیمار دی څوک د کینسر بیمار دی زموږ علماء دا منې کړي چې د شپې به په لاوډ سپیکر باندې ناتخواني نه کې او بیانونه به نه کې دومره لاوډ سپیکر به لګي چې څومره مجمعي عام علاقې ته به نه لګي بعضې علاقو کې د جمعې په شپه باندې لاوډ سپیکر لګي نعتونه درمې حمزه لا پاتې کېږي نه غذا کوي دا وایي نو دا عزتمندو ممنوع دي ځکه مسلمان ته تکلیف نو خپل بچی پوي کوي عزتمندو دا پونګي ته واخلي د نعره تکبیر आवाज ورته وسته کوي او نفلونه پیو کوي ایزا ورکول مسلمان له حرام دي ټیک ده مثلا داس یو ګراوند دی الکانو د پاره تیار شوی دی او ال تعلقان راجم شوی دي سپټاخي خلاصې کړي ها رنگ برنګي جشن ازادۍ د پاره غوي خوشحالي په دغه طریقې مناو کړه او دا سنت طریقه نه مني خیر دی انسان خوشحالي مناول شي خدای د پر خپل مقام خپل ځای خپل طریقه د عربیان هم کوي خو دوی یو میدان ته روزي الته کوي الته که فایرینګ هم وشي او داسې صحرا ده خیر دی بعضې کسانو وایي مولین موږ باندې خوشحالي نه پیرزو کېږي نه ولې نه ځوانان دي الکان دي د هغوی زړه هوا غواړي خوشحالي غواړي خو د هغې دپاره داسې دی داسې نه اوس ته کور کې فایرینګ وکړي او ستا ګاونډي پې ولګي او ته پونګي وې
او ته پونګو له زور ورکې په شونډو باندې او ستا ګاونډي په شونډو باندې بددعا له زور ورکوي ته یې پوم هغه خدای پاکه غر کېږي ته یې پوم او یا الله ذلیل یې کړي او ته یې پوم یا الله د مور او پلار له تباه کړي داسې خلک خیري کوي که نه ځکه بلډ پریشر والا باندې دا د پونګي آواز او دا د باجی آواز د بم آواز په شان لګي اسې چې تیزې خبرې کې امام چې کله مونځ کوي هم به تیز آواز سره دومره تلاوت به کوي چې حاضرینو ته آواز رسي اسې چې کې بړانګې به نه وي نو عزتمند خدای دپاره خپل ماشومان د دې نه منې کوي یا که پونګي کوي نو بس سر دریاب ته چېرته لاړ شي یا داسې بل یو ځای هلته دې ټول هلکان راجمع شي او بس یو بل ته دې غوږ کې کوي تکړه شه یو بل ته کوي په دې کې ښه څومره جنګ جګړې وشي همدې پونګو کې هلکه پونګې کې خولې اسمان ته کا هلکه بره فرشتې نه تنګېږي چې دې خولې اسمان ته کې او زما غوږ کې دې ولې وکړو او ستا مور ستا خور ستا دا دغه رنګې بار په کوڅه کې پونګې کوي اجي راوځي کنځلې ردې بدې ووایي ستا مور ستا نیا ستا فلانې هلکان هم ورته کنځلې شروع کړي بعضې هلکان داسې کوي پردي کورونو مخې ته چې لکه د شاګل ماما دی دې کور کې پوم ورته وکړي شاګل ماما چې راوځي هغه انټرنیشنل کنځلې وکړي هغه نیکه موله د قبرونو نه راوباسي او همدغه ماشوم چې مخکې لاړ شي هلته سایکل ووایي موټر سایکل ووایي ولې هغه ورته خیري کړي بیا مور وایي اخ خدای هغه مور یې بیا هغې ته خیرې کوي او زما زوی او لسې پارې هم حفظ کړی وي او زما داسې ښایسته زوی او خدایه پاکه خپې وله ماته کړه یا الله ته د دوی خپې ماتې کړي ستا زوی پونګي وال که نه او بره یې کتل او بره پې خرګاړې راوغته او هغې کې یې ولګېد او چا باندې غلو گاډې راوخیږي ولې داسې کوي عزتمند داسې نه دي کول پکار خپلو بچو ته تربیت وکړئ یا د 14 اګست په ورځ باندې خپل کور سر ته راوخېږه ښه مزېدار نارې تکبیر اوازونه کوه هر طرف نه د الله اکبر صداګانې راځي څومره ښکلي به وي داسې څوک هم نه کوي پونګي وي او ګران ګران پونګي د دې څیزونو نه ځان وساتئ ښه بچه په دې میاشت کې عزتمندو د حسین رضی الله تعالی عنہ شهادت هم شوی دی بل عزتمندو پونګي د دې وجې نه نیول پکار چې حسین رضی الله تعالی عنہ شهید شوی دی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ شهید شوی په دې میاشت کې نو دومره زیاته خوشحالي نه دي کول پکار یو اندازې طریقې سره اکول پکار بل مسلمان له تکلیف ورکول نبی علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث کې وایي والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن درې ځل قسم می دی وی په الله چې مسلمان نه دی قسم می دی وی په الله چې مسلمان نه دی قسم می دی وی په الله باندې چې مسلمان نه دی نبی علیہ السلام درې ځل قسم وخوړلو صحابه ورته وی ومن یا رسول الله یا رسول الله څوک مسلمان نه دی نبی علیہ السلام ورته الذي لا يأمن جاره بوائقه چې د ګاونډي وې د تکلیف نه په امن کې نه وي دقه مسلمان نه دی دی ویني سلینسری په تیز اواز سره کولاول عام ورځو کې هم دا خبره ده بعضې هلکان په عام ورځو کې سلینسری کولاو کړي اوازونه کوي شاته موټر کې مریض پروت او دا بیا زور ورکوي بیا زور ورکوي بیا زور ورکوي همدقه سړی همدا هلک چې کله بوډا شي او د لادو بادو پرېوځي بیا وایي دا هلکان داسې کارونه کوي او ته چې هلک وي هغه د هیر شو ستا په وخت کې دغه سلینسر و 120 د دوی په وخت کې بیا مخکې زمانه کې چې راځي 150 والا سلینسر به بیا به څه کې نو دې وجې نه عزتمندو د یو بل خیال ساتل پکار دي او دا شان تکلیف نه دي ورکول پکار المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده مسلمان هغه دی چې د هغه د خپو لاس او د بدن نه بل چاته تکلیف ونه رسي په دې میاشت کې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ شهادت هم شوی دی عمر رضی الله تعالی عنہ الله رب العزت یو نډر یو بهادر او یو با عمله با کردار او د حکومت او د بادشاہت او د تخت او تاج سره وړ حکمران تیر کړی دی ډیر بهادر اسلام ته ډیره ترقی ملاو شوې د عمر رضی الله تعالی او نبی رسول الله د الله نه غوښتي دی یا الله مال عمر راکي دا داسې صحابي نو دا په دې میاشت کې شهید شوی دی محرم الحرام
د یو روایت مطابق. نو چې چېرته د حسین رضی الله تعالی عنہ تذکیری کېږي د عمر رضی الله تعالی عنہ تذکیری هم کول پکار دي، د عثمان رضی الله تعالی عنہ تذکیری هم کول پکار دي. یو شاعر په ښایسته شعرونو کې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغه توصیف کړی دی او د هغه ستاینه یې کړې ده. هغه وی آقا عمر، رهبر عمر، مرشد عمر، مولا عمر، برتر عمر، بالا عمر، اعلی عمر، اولا عمر، ذات نبی پاک پر سو جان سے شیدا عمر، ذات نبی پاک پر سو جان سے شیدا عمر، ایمان میں ایقان میں احسان میں یکتا عمر، باد باری کی طرح، باد باری کی طرح گزرا عراق و روم سے، باد باری کی طرح گزرا عراق و روم سے، ابر کرم بن کر اٹھا ایران پر برسا عمر، ماں بعد ختم المرسلی، ماں بعد ختم المرسلی کوئی نبی ہوتا اگر، ماں بعد ختم المرسلی کوئی نبی آنا نہیں، ماں بعد ختم المرسلی کوئی نبی آنا نہیں، یہ سلسلہ چلتا اگر ایک اور نبی ہوتا عمر، آقا میرا صدیق بھی، آقا میرا عثمان بھی، آقا میرا صدیق بھی، آقا میرا عثمان بھی، ایک طرف مولا علی ایک طرف مولا عمر. نو عزتمندو عمر رضی الله تعالی یو لوی شان ورکړي او یو لوی آن ورکړي، یو لوی عزت ورکړي دي. نو د تذکریم کول پکار دی په محرم کې. ټول صحابه د نبی علیه الصلاۃ والسلام لایق صد احترام. یو صحابي پسې سن دی ویل پکار او د اسمان ستوري دي چې د هر یو پسې انسان روان شي هدایت ترسي. اولئک هم المفلحون، قرآن وی دا کامیاب خلق دي. اولئک هم الراشدون، دا پسم لار باندې خلق دي. اولئک هم المؤمنون حقا، حقدار مؤمنان هم دادي. رضی الله عنهم ورضوا عنه، الله تی راضي دی او د الله نه راضي دي. الله دې موږ او تاسو د صحابه کرامو په نقش قدم باندې روان کی او الله ټول عمل کولو توفیق ورکړي.